او داسې عالم چې وفات شي او کومه خلا پاتې شي نو هغه ټکېدل ګران دی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغسې علماء ته دعا کړې ده، فرمایي اللهم ارحم خلفائي، یا الله زما په خلیفګانو رحم وکړي. الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يروون احاديثي وسنتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الرؤوف الرحيم. طول يزل درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله أجمعين. معزز علماء کرام، مشایخ اعظام، محترم ورونو، زه خو لږ بیماره یم، اوس هم ډاکټر نه مې ټایم اخیستلی 10 بجې هغې ځم. د حضرت مولانا صاحب وفات تاسو ته مو بالخصوص ما ته ډېره لویه صدمه رسولی ده. ما سره د حضرت مولانا صاحب شیخ الحدیث یو نسبت و، او هغه نسبت دا و چې په 1990 کې دوی ما سره بخاري شریف او ترمذي شریف ویلي دي. دا حدیثو دا دو مضبوط کتابونه دي او دا دواړه کتابونه دا حدیثو د ما نه ویلي دي، او الله شاهد دی د ده هغه د ادب او د احترام هغه د تاسو ته نشم ویلی. او بیا هغې نه پس در وفاته پورې د ما سره خپل نسبت مسلسل مضبوط ساتلی دی، خپل نسبت مسلسل مضبوط. اوس مې دې ملګرو ته په لاره وی په مدینه منوره کې مخې له راغی باب السلام ته مخامخ، او څه ملګري هم ورسره، او چې ما سره میلاو شو نو راته غاړه وه او زما د لاسونه یې ښکل کړل او ته خبره نه کوله مسکې و. بیا به زما د لاسونه اوچت کړل ښکل به کړل، بیا زما د لاسونه اوچت کړل ښکل یې کړل، بیا ما دته را تر غاړه بس رانږدې مې کړ. او د دې وفات نه زما په خیال چې 15 یا 14 ورځې مخکې کم و بیش د تنګي مولانا فضل الرحمن صاحب دی، د هغې ملګري تاسو به هم پېژنئ، مولانا فضل الرحمن صاحب تنګي چارسلي تنګي کې دي. هغه راغی وی چې زه مولانا شیخ الحدیث مولانا غلام حضرت شهید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه را لېږلی. او هغې راته ووایي چې زما یو شاګرد یا مرید خوب لیدی دی او په خوب کې راته دا ویلي دي شاګرد چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، او هغه راته وایي چې ته مولانا غلام حضرت صاحب ته ووایه یوې زما نوم ورته واخیست او یو د یو بل عالم چې دا دواړه عالمان خوشحاله ساته. دا یې 15-14 ورځې وشو. نو مولانا صاحب وایي چې یو ټایم داسې وایي چې هغه د تا سره ملاقات له راځه، ما خو زما رور دی، زما بچی دی، د حدیثو شاګرد مې دی، زما کشر دی، دا د هغه خپل کور دی، او زه خو په هغه ډېر زیات خوشحاله یم او فخر پرې کوم چې الله د هغه نه کوم د دین خدمت دی. یو محقق عالم او یو جید عالم، یو صوفی عالم، یو باعمل باستان عالم. موږ له داسې ذخیره کوم ځای بیا پیدا کېږي؟ موږ له خدا فخر دی. احادیث استاد، احادیث شیخ، د تصوف یو لوی شخصیت، یو محقق، یو مدقق،
یو مدلل انداز کې بیان داسې علما د مخ د ځمکې نه چې لاړ شي د دین عمل بدل نه پیدا کړي. شهادت ورنصیب شو سره د والد محترم او عجیبه حسن اتفاق فروز کا الله د تیر چوټیانو مخکې چوټیانو کې عثمانلو کې زما بیانو دی راغی کېناستو ملګري ورسره و بیان نه چې څنګه زه فارغ شوم نو ما ته ویل چې زه خو راغلی یم اوس کال خامخا ماله ختم بخاري ته راځئ. دینه مخکې اتفاق ودا چې کوم ورځ به مقرره وه نو به زما بنده وه. نو ما به ورته لږ غصه مې وکړه مې مناسب ته ما نه ټیم والا زه به دله راشم نو ستا ټیم مخکې نه مقرر کړي دغه ورځو کې خو زموږ ډېرې دستار بندې وي. نو ما ته وایي چې دې ځل راغلی یم ټیم ته مقرر کړه هلکه ډایري راوباسه چې ده به کوم ورځ یادوله زما بنده چې ده کومه ورځ یادوله زما بنده چې ده کومه مې ته وویل. نو رښتیا خبره لوی شخصیتو لوی عالمو او داسې عالم چې وفات شي او کومه خلاف پاتې شي نو هغه ټکېدل ګرانه وي. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغسې علماو ته دعا کړې ده فرمایي اللهم ارحم خلفائي یا الله زما په خلیفګانو رحم وکړي. صحابه تپوس کوي من خلفاؤک یا رسول الله دا الله رسول ستا خلیفګان څوک دي؟ قال الذين يروون حديث وسنتي اذا ما حديث وسنت خلق تنقل كي ويعلمونها الناس بخلق پوياي. جلالدین سیوطی رحمت الله علیه په تدریب الراوی کې لیکلي دي محدثین ته خلق امیر المؤمنین فی الحديث وی دا لقب دین ماخذ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محدثین ته خپل خلیفګان ویلي او خلیفہ دو قسمه دی یو د دولت او د امارت پیغام امیر المؤمنین وي هم د نبی علیہ السلام خلیفہ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو خلیفہ د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشن سو د نبی علیہ السلام یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک چې کوم تا ته شی نازل دی ورسوه خلکو ته او نبی علیہ السلام چې رسوي په څه برسوي په خپل قول برسوي په خپل مبارک فعل برسوي خپل مبارک تقریر برسوي او دغه قول او فعل او تقریر د نبی علیہ السلام حدیث دي دغه حدیث نبوي دي دغه سنن دي دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن دی. الحمدلله ترا مرګ تر اخر دم پورې دغه مشن کې دی لا ماخر دم ورځ د جمعې منځ ذکر و اذکار مجلس شهادت دین لویه خبره بله نشته. یقینا موږ ټول وارثانو ته د هغې بچو ته د هغې رونو ته تعزیت کوو تسلیلي ورکوو او باقي مرګ نه څوک نه خلاصېږي او د علماو مشایخو بزرګانو دپاره نن سبا یو دارالابتلا ده جي لویه دارالابتلا ده لویه ازمایش دی. موږ د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت ځان ته رامخکې کړو موږ د حضرت علي مرتضی رضی الله عنه شهادت ځان ته رامخکې کړو موږ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهادت ځان ته رامخکې کړو او موږ د شیخ الحدیث مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه شهادت ځان ته رامخکې کړو. دا لویه کابر لاړل او روان دي رب العالمین دی د حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه د آخرت لوی سفر مبارک کی الله دې د خپلو مبارکو مشایخو سره د صحابو سره او بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د آخرت ملاقاتونه نصیب کی او کوم اعمال د دین خدمات کې کوم دوی کړي دي هغې اجور دی والرم اضعاف مضاعفه نصیب وګرځولی کی. والد سے محترم ته دعا وکړئ والد سے محترم داسې پلارم داسې پلاری چې داسې بچی ته پیدا شي الله یې د هغې په قبرونو منور نازل کړي او الله یې د آخرت برکات نصیب کړي او چې کوم والده محترمه بیماره ده الله د شفا نصیب وګرځولی کړي او الله ذوالجلال دی د هغې دا خله ډکه کړي د هغې رونو له د هغې بچو له د الله صبر ورکړي او چې څومره دوستان مسلمانان رونه بایګان راځي جنازه کې شریک شو اوسه پورې راځي نو الله تعالی دی د ټولو د راتل د خپل دربار د قبولیت ذریعه وګرځولی کړي. زه خو خپله جنازه کې چې درس کې کېناستم خبر شم بیا رسېدی نه شم بیا چې مې تپوس وکړو چې هغې افغانستان دی ولو دوشنبې په ورځ به دلته تعزیت ته کښېنئ
الله دې ستاسو راتل مقبول کړي او الله دې صبر ورکړي، الله دې صبر ورکړي او زموږ علماء او مشایخ او صالحین او پټکو ګیرو مدرسو او دینی حلقو دې الله حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.